د خبريال ګرانو کتونکو السلام علیکم. یو ځل بیا سحر سبا د پیښور ښار نه تاسو ته مخاطب یو. پیښور کې که تاسو نن ګورئ نو بیا هماغه شان لړه ده، دون ورته موږ وایو. او دون چې کوم دی پیښور او خواوشا علاقې په خپله غېږه کې اخیستې دي. هر طرف ته که تاسو ګورئ نو صرف یو لوګې دون یعنی لړه به تاسو ته په نظر راځي. ونې بوټي که تاسو ګورئ نو هغې هم چې کوم دی ډېر کم داسې بوټي دي چې هغه به تاسو ته په نظر باندې راځي. دا چې زه کومو بوټو سره ولاړ یم دا ډېر زیات نږدې دي. که مونږ لږ غونته کې داسې لرې نظر واچو نو بلکل به نه ښکاري. مخامخ که تاسو وګورئ نو دغلته یو فلای اوور چې کوم دی نو هغه و خو اوس که وګورئ تاسو ته بلکل به په نظر نه راځي. په روډونو باندې هم ټریفک چې کوم دی نو هغه د نش برابر دی. او خلک کوشش کوي چې خپلو کارونو ته خپل منزل طرف ته چې کوم دلته روان شي. خو بیا هم دلته کې چې کوم د پیښور صورتحال دی، د یخنۍ صورتحال دی، یخنۍ هم ډېره زیاته سخته ده. او تقریبا لساتو ورځونه د دغې لړۍ چې کوم دی نو هغه خیبر پښتونخوا چې کوم ستر ښارونه دي، کوم واړه ښارونه دي او دغه شان بیا پیښور چې کوم دی نو هغه یې په خپل غېږ کې اخیستی دی. دلته کې چې کوم د ژوند معمولات دي هغه هم په ټپه باندې ولاړ دي. څه لږ ډېر که تاسو ته په نظر راځي اوازونه راځي نو هغه هم ډېر زیات د ایمرجنسي په صورت کې چې کوم دی خلک راوتلي دي. او د محکمه موسمیاتو د وینا مطابق دغه لړه یا دغه دون چې کوم دی دغه وریځ هم ورته موږ وایو، ځکه چې دغه دون کله اوچت شي نو دې نه وریځ جوړیږي. دا به څو ورځې نور هم وي. د پو په میاشت کې نن هم تاریخ دی نو 15 ورځې چې کوم دی بلکې څلور نن سره 15 ورځې چې کوم دی د پو په میاشت کې هوس هم شته. او د پو میاشت چې کوم دی نو دا د یخنۍ میاشت وي او په دې کې کنګل هم ډېر زیات کېږي. کنګل مونږ هغه ته وایو کله چې په اوبو باندې بره چې کوم داسې د وورې پاپړې وي په هغې باندې هغې ته مونږ کنګل وایو. هغه کنګل چې کوم دی نو په بعضې ځایونو کې دا هم پیشنګویي شوې ده، بلکې دغه خبر هم راځي چې یاره په مختلفو ځایونو کې په تالابونو کې، په ولو کې، په نهرونو کې چې کوم دی دغه کنګل هم نیولی کېږي. او بیا د محکمه موسمیاتو د وینا مطابق دغه یخني چې کوم دی دا به څو ورځې نوره هم سیوا وي. بیا دې پسې د ما میاشت ده په هغې کې ویلی کېږي دا چې یخني کمیږي. خو یخني د یخنۍ میاشت نو که یخني کمه هم وي نو بیا هم یخني د خپلو ماشومانو ډېر زیات خیال ساتل پکار دی. د صحت د محکمې دا اړخه چې کوم اطلاعات دي نو ډېر زیات ماشومان داسې دي چې هغه د یخنۍ د وجې نه د هغې نمونیا شوې ده، هغې وفات شوي هم دي. نو د خپلو ماشومانو خیال ساتل ډېر زیات ضروري دی. بېجا بازار ته یا چېرته سفر کول چې کوم دی نو هغه هم نه دي پکار. په داسې قسمه سخت دون کې چې کوم دی نو د ډرایورانو یو ډېره اهمه ذمواري جوړېږي چې داسې سخت دون کې بیا هغې ډرایوینګ چې کوم دی نو هغه ډېر زیات په آرام کوي. کوم اشارې دي انډیکیټر چې ورته موږ وایو، دغه شان چې کومې غټ لایټس دي د هغې هغه لګول پکار دي. خپل سایډ باندې تګ پکار دی. اوس هم زه چې راتلمه نو یو موټر سایکل والا چې کوم دی نو هغه په غلط سایډ باندې را روان و او الله تعالی د اکسیډنټ نه بچ کو. نو د خپل صحت سره د خپل ژوند سره د نورو د صحت د نورو د ژوند چې کوم دی خیال ساتل دا زموږ ډېره اهمه ذمواري جوړېږي. او دکه یو څو ورځې دي د دوند ورځې دي، د یخنۍ ورځې دي. او په یخنۍ کې چې یخني نه، په ګرمۍ کې چې ګرمي نه، نو بیا خو د موسم خوند نه، خو احتیاط پکار دی. د دې چې کوم خاص اثرات دي د هغې نه فایده اخیستل پکار دي. او چې کوم بد اثرات دي د هغې نه د بچ کېدو لپاره احتیاط چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري دی. خبریال اوس هم په دې خبره تاسو نه اجازت غواړي چېرته چې ښاد و آباد اوسئ. لوی الله په امان. او راروانه چې کومه ورځ ده یخه ورځ ده دا مو په خیر. په بل ویلاګ کې په بل پروګرام کې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرې وي انشاءالله. خپلو دعاګانو کې موږ ضروریات ساتئ او الله تعالی مو د یخنۍ د بد اثر نه په امان وساته. احتیاط ډېر ضروري دی، احتیاط به کوو نو هله به ژوند مخ په وړاندې باندې بوځو.